خبر عزیزانو د ګراوند نه وتې ده چې په بل څه ونه شوله نو خپل پټی وله خرڅوم او ګول به وله جوړوم انشاءالله زه حساب کوم د دې نه به تپوس کوم چې زموږ دلته څونه فنډ دی او تاسو به کوم ځای کې ولګوم. کشرانو شکریه درکوم چې په دې خاص او په دې مصروفه وخت کې رالو او د ټانګو ډاکټر هرکلی وایم چې دوی د مېلمنې خاورې ته رالو او هغو ته مبارکباد پیش کوم او د منډه والا چې کوم دي هغو هم ډېر ښه ګیم وکړو هغو ته مبارکباد پیش کوم او زه د خپل طرفه دنیا کې چې کوم د نان سټار کمیونټي ده د هغې دپاره د کیش د 15 لکه روپیو اعلان کوم ډېر ښه دا 15 لکه روپۍ زموږ د پیرلي طرف نه کوم چې موږ د ایم پي د عوامي نیشنل پارټي سرګرم کارکنان یو دا موږ د خپل طرفه اقبال حسین غلام حسین اشرف حسین د هغې طرف نه د حاجي سلیم د طرف نه دا موږ تاسو ته یوه تحفه درکړو چې تاسو امجد زما ورور دی هغه هم د طرف نه زموږ ټول خاندان او بیا چې کوم زموږ د خاندان د طرف نه چې کوم د ټام نه کوم مېلمانه راغلي د هغو دپاره زه کیش د 50 زره روپۍ اعلان کوم چې خبر نه د ټول نه مخکې خو زه د فرمان الله شهید د دوی چې کومه کمیټي ده د میا کلي نا سټار فوټبال کمیټۍ چې کوم دا ټورنمنټ جوړ کړی دی د دوی شکریه ادا کوم چې د خلکو له یو ښه تفریحي ماحول ورکو ځکه ډېر د پریشانۍ او د مشکلاتو وخت دی په دې کې چې دی نو د خلکو توجه د هغه طرفونو نه راوګرځول یو خوشحالۍ ماحول پیدا کړو د دوی ډېره شکریه ادا کوم د هغې سره چې خلک په دې پوه شي په دې ژوند په دې دغه پوه شي نو په خپله د دهشتګردۍ د طرفه د منشیاتو طرفه به خلک چې دی نو دې طرف ته راوګرځي نو زما دا خیال دی چې دا یو امن ټورنمنټ دی او د دې نه چې موږ فایده والو دې طرف ته سوچ وکړو چې یار د دې علاقې ته دا امن څومره ضرورت دی دا خدا ناخواسته چې امن نه وی نو دونه خلک څه مخکې کلونه مخکې نشو راټولېدی که نه نو موږ دا وایو چې دې امن دپاره هم ډېر ښه کردار ادا کړو او د دې سره چې د خلکو له یو ښه تفریحي ماحول دا څو ورځو نه لګیا دی صوبایي ټورنمنټ دی نو زه د خپل طرفه د دې میا کلي منتظمین د دې ټورنمنټ چې څونه دي نا سټارټ فوټبال کمیټۍ والا او د هغې سره اشرف سالار اشرف حسین دی مدله اقبال حسین دی یونس لالا دی فضل ګلي دا ټول ملګري چې څومره دلته حیدر خان ګلي دي څومره کسان چې دلته دا ټورنمنټ جوړ کړی دی د دوی شکریه ادا کوم چې د خلکو د خوشحالۍ یو موقع ورکړله مطابق موږ خبر ادا کوو چې دوی په خپل طبیعت باندې سپورټس والا خو دلته څه کردار ادا نه کړو دلته ضلع کې چې سپورټس کومه کمیټي ده باقاعده چې زموږ سم مشوره نه کوي د دې پورې چې سپورټس کمیټي د ضلع ده زه یو منتخب چیرمین یم د یو تحصیل چیرمین یم بلکې دا زموږ سره اټیچ ده د نن پورې په یو کار کې زموږ سم ضلع سپورټس کمیټۍ والا زموږ سره دغه وکړه په خپل طبیعت چې څه شی راځي هغه خرچ کوي هغې د دې به بیا پته لګوه بهرحال زما خپل هم دا دغه چې دوی ته یو دغه کوم اوسه زموږ چې چونکې دا سیستم دی لږ ګډوډ روان دی دا بلدیاتي سیستم ټول زما خپل دا دغه چې دې ته به انشاءالله زه حساب کوم د دې نه به تپوس کوم چې زموږ دلته څونه فنډ دی او تاسو به کوم ځای کې ولګوو ټورنمنټ چې کوم د پی کې په سطح او ډېر ښه ټورنمنټ وګورئ چې دې کې ټانګ او صوابۍ پېښور سوات او چترال دیر بالا دیر پایین ملاکان تقریبا د ټول صوبې ټیمان پکې شامل 40 ټیمانو پورې پای کې چې کوم دی نو مونډه 11 او ټانګ دواړه فائنل ته وته او خپل مهنت سره وته نو زه مطلب چې د دې سپورټس افسر سپدا چې دا دومره ټورنمنټ وشو د اوسه پورې هغه دلته راخاره نشو نو زه د حکومت نه مطالبه کوم چې یاره موږ زو چې ته پېښور ته یا ټانګ ته یو ځای ته بل ځای ته نو تر اوسه پورې 200 کاله د ما د فوټبال سره وشو د مونډه 11 چیرمن او ضلعي سکرټري ما خو زموږ سره د حکومت سره به څه تعاون ونه شو نو زه د حکومت نه مطالبه کوم چې یاره څومره پیسې سپورټس افسر ته ورکړي چې 2% تقریبا مطلب چې سپورټس افسر ته حکومت ورکړي د هغې نه موږ ته یوه نه میلاوي کم از کم پکار ده چې دوی زموږ سره امداد کولی هلکان خپل وخت خرابوي خپله خرچه کوي خپله ډوډۍ خوري خپل چیز کوي او مطلب یې چې هغه فوټبال موږ راټینګ کړی دی نو
مونږ ته زیاته مسله چې کوم دا هغه دا ده چې زمونږ علاقه ډېره غریبه علاقه ده. اکثر خلک ځي دوبۍ ته، سعودي ته. مونږ کال دوه خواري وکړو، درې وکړو، پلیر جوړ کړو، خو د غریبۍ د وجې نه بیا د غربت د وجې نه هغه چې کوم دی سعودي دوبۍ ته ځي. پکار دا چې حکومت زمونږ دلته کوم ښه کلاړیان وي لکه د نورو علاقو په شان چې هغه کلاړیان مطلب چې هغې حکومت په محکمو کې اخیستلی، نو مطلب یې چې زمونږ هغه کلاړیان چې کوم جوړو هغه مونږ ته دلته کې پاتې وي په ځای باندې. اوس پېښور ته یو ځای ته بل ځای لاړ شي نو هغوی په وابړه کې واخلي، په ټینټي کې واخلي یا په نورو محکمو کې والي. دا کلاړیان په خپل ملک کې پاتې شي او په خپل علاقه کې پاتې شي او لوبېږي. خو زمونږ دلته کې حالانکې نه ما تاسو ته وویل چې سپورټس افسر زموږ سره امداد کوي، نه پی کوي نه MNA کوي. مطلب یې د اوسه پورې 200 کاله زما وشو چې ما د MNA طرف نه اتانې موږ ته نه میلاو شوي دي، پی نه راکوي، سینیټر نه راکوي، سپورټس افسر راسره تعاون نه کوي. نو پکار دا چې زه حکومت نه مطالبه کوم چې یا دا سپورټس افسران چې څومره دي دا یو په سفارش باندې راځي او سیاسي خلک راځي. د سپورټس افسر دپاره پکار دا چې د هغې کوم قانون دی لکه انټرنیشنل پلیر چې کوم دی هغه سپورټس افسر جوړېږي. خو دلته کې چې څوک راځي نو هغه یو استاد راځي، د چا حکومت یا استاد رالیږي او مطلب دلته موږ د سپورټس افسر کېنولی نو هغه د دې نه څه خبر دی سپورټ څه شی دی یا د دې هلکانو لپاره څه پکار دي یا څه کول پکار دي. نو زه د حکومت نه مطالبه کوم چې یاره پکار ده چې دوی د دې کلبونو سره لکه زمونږ په ضلعګیر کې تقریبا 2015 پورې 7 ټیمان وو رجسټر وو او د هغوی ووټ وو. اوس زمونږ سره په ضلعګیر کې 200 ټیمان رجسټر دي. خو د یو کلب نه که تپوس وکړې نو هغې له حکومت سنې نه ورکوي او نه څه امداد کوي. نو زه ستاسو په وساطت سره د حکومت نه دا مطالبه کوم چې کم از کم د هلکانو سره مطلب چې څه نه څه امداد کوي. داسې قسم ټورنمنټ چې کوم نن جوړ دی دا په ټوله صوبه کې پکار دی او دا خالص مخلصو د عوامي نېشنل پارټۍ د ورکرانو او د مشرانو قرباني ده چې نن دا پنډال جوړ دی د خیر دا ښایسته رنګین پروګرام دی او موږ یې ګورو دا د دې د قربانو وجه ده او هغه خلکو ته وارنینګ ورکوو چې د دې خلکو نه نور ځان وساتئ که نه داسې اشر به داسې وکړو چې یاد ولرئ. دا خو دا من د توجه دا یو زبردسته نن چې دا کوم تسعین دا خپله دا خو د هغه امن او د هغه نېشنل پارټۍ او زما د دې مشرانو دغه قربانو برکت ده وجه ده چې نن د خیره تعین دا قسم پروګرام دا نه په لاهور کې شوی دی، دا نه په کراچۍ کې شوی دی، دا نه په بل ځای کې شوی دی او په دومره اساس علاقه کې نن دومره ښکلی پروګرام او ښکلی امن امان. زه د دې انتظامیه هم شکریه ادا کوم چې هغوی دا څومره د دې لپاره د امن امان او د خپلې سکیورټي بندوبست کړی دی او د دې خپلو کلاړانو او د دې خپلو ورکرانو د دې خپلو بچو ډېر زیات مشکور یم چې ټولو نه زیات خواري او محنت او قرباني د دې خلکو ده. زه د دې ټولو مشکور یم. د عوامي نېشنل پارټۍ له دا موقع ورکړله چې کومه په 10 کاله کې تحریک انصاف والا له ورکړې وه نو د یو ګروند نه په د یو جندول کې نه چې د دې صوبې په ګوټ ګوټ کې به ګروندونه جوړو او دې ښکلا له به موږ اهمیت ورکوو او دا زما ذمهواري ده چې که نېشنل پارټۍ له خلکو ووټ ورکړو زه یې راوستم یا زما کوڅو کوم د نېشنل پارټۍ ودرېدو هغه یې راوسته او په دې صوبه کې دا ځله اوس چې کله الیکشن کېږي او راشي انشاءالله دا زموږ ذمهواري ده که خیر وي چې په جندول کې په هر تحصیل کې او په دې صوبه کې په هره ضلع کې او په هر تحصیل کې به انشاءالله ګروني هم جوړو او دا ښکلا او د دې خلکو لپاره به امن چې که په بل څه ونه شوله نو خپل پټی وله خرڅوم او ګرون به وله جوړوم چې په دې وطن کې ما ته ملګرو د ګراوند خبره وکړه. ما وایي چې زه د دیر سړی یم، زه د روجان د ګراوندونو ما ته پته ده. ما ته د دې خبره وکړه چې ګراوند خبره عزیزانو د ګراوند نه وتې ده. دا وطن زموږ وطن دی، موږ څلور وروڼه یو او موږ خپله برابر حصه غواړو، هېڅ چا ته یې نوره نه پرېږدو. خبره د ګراوند نه ډېرې لرې تللې دي. ګراوند څه شی؟ زما صوبه زما وطن دا د لالونو ډک وطن، دا د طبیعو ډک وطن، دا د ځنګلاتو ډک وطن، دا د بادینیاتو ډک وطن، دا د ګیس ډک وطن، دا د تماکو ډک وطن، دا د بجلۍ ډک وطن، دا د اوبو ډک وطن.
دا وطن دا زمون دی دا دولتونه زمون دي او بس د پښتنو نور دا ټول تربګنې پرې زوی چې د دې شریک دولت دا جګړه جوړه وکړو ګراوند مو غواړو که زمون په خپله خاوره خپل اختیار شو لکه 15 کاله چې وو تاسو لیدلې ده نو که زمون په خپله خاوره خپل اختیار شو د دنیا ټیمونه به دلته راځي او دلته به هغه سټیډیمونه او هغه څیزونه چې هغه تصور هم نشته او دا د سر زه ټوکې نه کوم زه یوه خبره تاسو ته کوم عزیزانو دا نن چې تاسو د خپل موبایل چا په سیلفیانو په تصویرونو او په د ټاک څه ورته وایي ټیک ټاک پسې راویستی دی بېګانه کښېنئ عزیزانو او تاسو دومره مهرباني وکئ چې د دې صوبې آمدن د کال راوباسئ بیا د دې صوبې تعداد راوباسئ بیا د دې صوبې تعداد راوباسئ او بیا د دې صوبې سړي سر شماره وکئ او بیا دغه دولت په دې تقسیم کړئ عزیزانو 15 کم 80 کاله زمونږ دا دولت چې دی دا د خلکو ویوړو د دې خاورې نه غني خاوره د دې خاورې نه دولت نه ډکه خاوره بله نشته او زما سره د مهرې مور سلوک روان دی زما سره د هغه سلوک روان دی چې زه خسائل سے وی په خپل وطن کې جنگ را په سر دی هلته مزمرم دلته مزمرم پردی غوبل دی پردی اشر دی هلته مزمرم دلته مزمرم زما پکې زما بارود په نصیب دي زما په کارتوس په نصیب دي زما هیله تویدل په نصیب ده زما د بچي سرتور سره خپل بسپې په نصیب دي او دنیا چې کوم دی مزې کوي په خبره به روانه نور دا حسابونه کتابونه نور دا ورسره منونه او خپله خاوره خپل اختیار وایو او د خپلې خاورې خپل اختیار دپاره عملاً چې کوم دی راپاڅو انشاءالله دا جنګ به کوو